درواغ. دوم بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دوم کار داسې دی چې هغه که انسان نه وکړي هغه انسان په دغه په کولو سره هغه انسان بیا د ایمان نه دغه څخه ځان باسي. دوکه وکړه، وعده خلاف ورزي کوه، په وخت د دوکې ورکولو کې د انسان ایمان خلاص، په وخت د خلاف ورزي د وعدې د خلاف ورزي کولو باندې حدیث شریف دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي د انسان ایمان خلاص. صلاه الله دوی علماء کرام امام حجر العسقلاني رحمه الله، امام البخاري رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، هغه ته وایي ثبوت وایي تر هغه پورې دغه انسان واپس په ایمان نه دی مشرف چې دا د وعدې خلاف ورزي کې له کوم چا څخه دوکه کړې ده یا وعده خلاف ورزي کړې ده، دغه انسان